درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. ډاکټر صاحب دردونکي او یا هم هغه غولونکی حالت داسې ویل کېږي چې ګویا امریکا د داعش پروژه غواړي چې منځنۍ اسیا او یا هم شمال ته چې تر څو وګواکي په ځانګړې توګه روسیه او یا هم تر ډېره حده پورې څه ناڅه ستونزې جوړې کړي چین ته. اوس اصلي پوښتنه دا ده آیا افغانستان په دغه موقف کې ده چې دغه پروژې د تمویل مسایل دې پر غاړه واخلي؟ پاکستان قدرت و چې غوښتل یې په افغانستان کې لوبه وکړي او د پاکستان له ادرس نه دغه پروژه تمویل شي نورو هیوادونو ته په ځانګړې توګه افغانستان ته. هغه موقف کې موږ یو چې ګویا خوشبینه ورته اوسو او یا هم له امریکایانو سره دا تحلیل ونه شو کولی چې ګویا تاسو دا څه په موږ باندې په زوره مه منئ ځکه موږ په هغه موقف کې نه یو چې موږ رښتیا هم وشو کولی چې تاسو سره مرسته وکړو. جبران صاحب تاسو لوستي دي لیدلي مو دي اورېدلي مو دي زه هم شاهد یم چې کوم وخت چې په افغانستان کې د جګړې خبره سول د شوروي د مداخلې خبره سول نو پاکستان استخباراتو د افغانستان دپاره یوه اداره جوړه کړل د ایسای په چوکاټ کې. همدغه ادارې د امریکایانو سره په لسګونو وارو باندې ډغرې ووهلې چې د افغانستان جګړه به موږ ته راکوئ، د جګړې مالکین به موږ یو، مادیات به راکوئ، سلا به راکوئ، تاسې به ځان نه ښیاست. هغوی موافقانه دا پروژه مخته بوتله د پاکستان دپاره. آیا زه ورته د دغسې یو ملي استخباراتي سیستم یا ادارې څښتنان یو چې دغونې لوی پروژې لکه داعش یا بله واخلو او بیا د ستراتیژیکو ګټو سره د امریکایانو سره یو ځای ولوبېږو یا منځنۍ اسیا یا روسیه یا چین د هغو څخه بیا څه ترلاسه کړو، په هېڅ وجه باندې نه. بهترین ثبوت یې جبران صاحب د است ریاست کتاب دی چې په دې وروستو کې چاپ شوی دی. زما او ستا د استخباراتي چارواکو نومونه په هغه د است په کتاب کې شته چې دوی څوک دي. دوی ډېر عادي خلک دي، بالاخره د سی آی ای د خوا څخه ځي روزل کېږي، پیسې ورته ورکول کېږي او تر اوسه پورې هم دوی په هماغه روحیه باندې زموږ مناسبات د دغه نړیوالو متحدینو سره تنظیموي. د داعش غوندې پروژه چې ته تنظیموي ته باید یا د ایس آی غوندې قوي استخباراتي سازمان ووسې یا موساد غوندې ووسې یا د M6 غوندې د انګلستان ووسې یا د سی آی ای غوندې دغسې قوي استخباراتي ستراکچر باید ته ولري، امکانات ولري، کدري ریزرف ولري. حد اقل ته څو نفره باید د دکترا او د پی ایچ ډي څښتنان ولري چې هغه دغه طرحه تحلیل کړي ووایي چې په څه شکل یې کولی سو. د محیط څخه باید ته معلومات ولري. زما او ستا څارګره اداره خو نن د هغه ټانکر په هکله معلومات نه لري چې د لواړګې څخه د کوم ځای څخه را روانېږي، وزیرستان څخه را روانېږي او په شیرپور کې انفجار کوي، وزیر اکبر خان کې شارنو کې د هغه امبولانس څخه خبر نه لري چې د وزارت داخلي تر دروازې را رسوي. نو څنګه بیا ته په دغسې ادارو باندې کولی سې چې د داعش پروژه واقعا د ځان په ګټه باندې استعمال کړي؟ دغسې پروژې هغه څوک کارولی سي چې په رښتینې توګه باندې د خپلو ګټو دپاره ژمنې ادارې وي، کدري ریزرف ولري، مادي امکانات ولري، نړیوال ملاتړ ولري. زه حتی پر دا نړیوال ملاتړ باندې تر اوسه پورې ډېر باور نه لرم چې زموږ نړیوال متحدین دي زموږ د څارګرې ادارې د سیستم څخه څنګه چې موږ یې غواړو هغسې د ملاتړ وکوي یا امکانات یې ورته برابر کړي. لکه د دفاع وزارت چې د فلج پروت دی، دوی هر څه چې وایي، مګر زه خو هغه څوک یم د یو نظامي په توګه باندې چې زما د دفاع وزارت ما د 20 کالو په جریان کې لیدی چې یعنی څه د وخت موډرنه جیټ تعرضي الوتکه، دفاعي الوتکه، راکټي سیستم، زغرواله قوه، توپچي، دا رادار، دا ټول صنوف موږ درلودله. نو موږ ویلی سو چې موږ یو څه لرو. اوس خو هغه دغه څارګره اداره دي په دغسې یو حالت کې ده. راځئ یو ساده بېلګه درته درکړم. ته یو مسلکي سړی په رهبري کې د کشفي و استخباراتي ادارو ماته نوم نسي اخیستلی چې هغه د لوړو تحصیلاتو څښتنې، حد اقل 10 کاله اضافه تر دې د تجربه ولري، حد اقل د نړیوالو سره د ښه مناسبات ولري او پر یو ستراتیژي باندې د کار وکوي، ودې وایي چې موږ په کوم موقف کې څه کولی سو او چیرې ځو. په دغسې یو حالت کې داعش یوازې زما او ستا دپاره هغه څه ګرځېدلی سي چې قرباني راڅخه واخلي، بلا راته ګرځېدلې ده. داعش زه ورته د ځان په ګټه نسو لوبولی. اول پوښتنه دا ده چې آیا زما او ستا
څارګرې ادارې د داعش په راتګ کې رول درلودی که نه درلودی؟ لکه دا زه ته چې بې خبره یې دغسې ناست یو، زما او ستا څارګرې اداره هم داسې بې خبره ده چې څنګه د سوریې څخه یو فرانسوی راغللی زما تر بدخشان او تر جوزجانه راورسېدلی، څنګه د عراق څخه یو بهرنی راغللی زما تر زابل او تر روزګان راورسېدلی. لکه په دغې چې نه دي خبر، په اهدافو هم نه دي خبر. تاسو یعنې پر دې خو پوهېږي چې ګویا داعش په افغانستان کې شته، لکه څنګه چې تاسو مخکې د کونړ د والي خبره یاده کړه چې د کونړ والي وویلې چې 1.5 داعشیان په کونړ کې دي. همدغه ډول افغان حکومت ځینو چارواکو څه چې ټولو چارواکو منلې د والي نه نیولې، د وزیر نه رانیولې، بیا تر ولسمشر او مرسیانو دا منل ده چې هو دغه ستونزه شته په افغانستان کې. یا دا مسله ده چې دوی که تر دې حده پورې په خبر دي چې داعش شته، نو آیا دا مسایل له خپلو ستراتیژیکو ملګرو سره یاده کړې ده؟ ستاسو دغه پوښتنه چې ګویا نو دا بیا له کومه شوه؟ که پاکستان راوستي خو تر پولو به یې راوستي اوسي، خو له کرښې نه بیا تر شماله پورې، تر بدخشانه پورې دا په څه ډول هوا کې لاړو که نه؟ دا د چا تیاری وي؟ اوس دلته جالبه مسله دا ده چې روسیه تل په دې مسایلو باندې شک ورښیي چې په ناپېژاندو هلیکوپترو او تیاریو کې دا شمال ته را انتقالیږي. د پوښتنې مسله دا ده چې دا تیاره د چا ده؟ دا چورلکې او یا دا هم د الوتکې د چا دي؟ د افغان حکومت چې د پوښتنې وړ مسله ده، که د دوی د متحدینو د امریکا او د دوی د نورو دوستانو، او که د پاکستان؟ که په هر حالت کې دغه چورلکې ثابت شي چې په درې لورو باندې تړاو لري، دا خو بیا د پوښتنې وړ مسایل دي چې باید رښتیا هم کوي د روسیې دغو اندېښنو ته ځواب باید وموندل شي. که تاسو لږ څه دغه نظامي عملیاتو ته کوم چې ترسره سوي دي په ننګرهار کې، په هلمند کې، په بدخشان کې نظر واچوئ، لږ څه دقیق ورته ورسئ، د هغه محلي خلکو څخه دا وپوښتئ هغه اهداف چې بمباریږي هغه د داعش ضد اهداف دي، که طالبان دي، که محلي جوړښتونه دي، که حتی قاچاقبر دي، ځکه هغوی نه غواړي چې خپل د سیمې اختیار داسې یو پردي ته ورته ورکړي چې د هېڅ نوه ګټه نه ورسره لري. کوم وخت چې مقاومت کوي نو بیا بمباریږي. په شیرزادو کې د یو څوک چې د هغه ځای اوسېدونکي په یو بحث کې مستقیما وویله چې پلاني کلي کې دغه کار سوی دی. کوم وخت چې د دې خبره کېږي، دا اوس د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې کورنۍ دي، میشتې واړه کلي جوړ کړي دي، مګر عکس العمل هېڅ نشته دی. بناء د داعش په اړوند باندې موږ د خپل حکومت څخه د پوښتنې حق لرو، موږ افغانان، چې ولې د نړیوالو د ملاتړ سره، د حضور سره، ولې داعش زما تر کلي او تر مسجد او تر محراب راورسېدی؟ خو دغه پوښتنه چې زه ورته یې کوو د خپل منتخب په اصطلاح حکومت څخه، هغه بیا د نړیوالو څخه زه باور لرم چې جرأت نه لري چې وکړي، او یا یې نه کوي، یا ورسره شریک دی د داعش په پروژه کې، لکه ځینې اتهامات چې واردېږي. او که داسې نه دی نو خو دوی د جواب وایي، ودې وایي چې ولې. کوم وخت چې د دفاع د وزارت، د کورنیو چارو د وزارت ویان راځي، وایي چې دا خو کېدای شي چې په لندن کې هم پېښ شي، په پاریس کې هم پېښ شي، په واشنګټن کې هم، موږ خو د 21 ترهګرې ډلو سره په جګړه بوخت یو. نو بیا پوښتنه دا ده چې دا 21 ترهګرې ډلې ولې زما جغرافیه ته راغللې؟ دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، امنیت، دوی دې بیا د نړیوالو څخه پوښتنه وکوي چې زه خو رادار نه لرم، زه خو فضا په اختیار کې نه لرم، تاسو خو هر څه وینئ په دوربین کې، د ورلګیت هغه مارک لوستلی شي چې د کوم ځای تولید دی، نو ته ولې بیا دا جواب نه راکوې؟ چې زموږ د دوی ترمنځ اړیکې د سرخیلو د نوکر اړیکې دي، هغه کلیوالي اصطلاح یې درته وایم. هیڅ کله نوکر د سرخیل څخه پوښتنه نه کوي چې څه دې اغوستي دي، څه دې وخوړل، چیرې ځې او څه کوې. متاسفانه که دغسې نه وي نو دا شرماوره ده چې د نورو هیوادونو نظامیان راځي او زه د غونډې په محتوا او په پروتوکول باندې نه خبرېږم، فقط د تشریفاتو پر سر باندې یو ګلاس چای یا قهوه ورسره څښم او ورته وایم چې ښه راغلاست، بېرته هغوی ځي خپله برنامه مخ ته بیایي. دا موږ چې دا کار باید وکړو. ولې موږ نسو کولی جبران صاحب؟ دا پوښتنه اساسي ده. موږ ځکه نسو کولی چې موږ د دې وړتیا په ځان کې نه ده لیدلې. ولې مو نه ده لیدلې؟ دا ځکه چې موږ د یو ملت استازیتوب نسو کولی. موږ د ډلو استازیتوب کوو، موږ د قوم استازیتوب کوو، موږ د یو سیمې استازیتوب کوو، موږ د نامشروع امتیازاتو دپاره غوښتنې لرو. هغه نامشروع امتیازات چې دغه هیواد یې 40 کاله په اور کې سوځېږي. ډاکټر صاحب دقیقاً هغه څه چې پرون افغانانو تحلیلولی شوه
او هغه واقعیتونو ته رسېدلی شوه، هغه نن په خپله د امریکایانو د هغو کسانو له لوري بربنډېږي چې دوی د خپلو یادښتونو په کتاب کې راغلي. دوی په خپله اوس وایي چې په 2009 کال کې همدغه فشار چې په 2014 کال کې پر غني و، همدغه فشار پر کرزي هم و چې دا باید اجرایه ریاست رامنځته کړي او دغه ډول یو حکومت رامنځته کړي. خو هلته مقاومت وشو، هلته ځکه مقاومت وشو چې حکومت تر ډیره حده پورې یو راس درلوده او راس حکومت کنټرولوه، ځکه چې دلته بیا د څو مسایلو مسله نه وه، هلته پر واک باندې مسله وه چې عملا واک د یو کس په لاس کې و. خو کله چې په 2014 کال کې له یوه اړخه د پخواني ولسمشر د بیا تمدیدېدو مسله دلته مطرح نه وه او که هغه رښتیا هم ټینګار کړی و، د ده په وینا چې گویا خلکو په داسې اخیستنه کړې وه چې دا د حکومت دوام غواړي، نو ځکه ما مقاومت ونه کړ چې دغه حکومت جانکیری راوست او ما هم ورسره ومنه، د دې خاطر نه چې گویا پر ما باندې بیا الزامات نه وي. نو دلته ښه زمینه برابره شوه د دې لپاره چې سبا که هر هغه کار کیږي د پوښتنې کولو په برخه کې څوک مونږ ونه لرو. د لوی درستیزانو د راتګ مسلې نه ونیسه، دې ته ورته د ډیرو لویو مهمو مسایلو کې د والي د لرې کېدو له مسلې نه ونیسه بیا تر ډیرو نورو غټو او وړو مسایلو پورې تاسو اوس ګورئ چې هر هغه لوری چې مثبت اړخ قبول کړي، یو بل لوری بیا وایي چې نه زه دا سره نه منم، دا باید داسې وسي. قصداً دغه ضعیف حالت پر موږ باندې ونه تپل شو. که ستاسو په یاد د پخواني ولسمشر موقف که تاسو د 2001-2003 څخه بیا تر 2014 پورې مقایسه کوي، دا کاملا متفاوت و. په 2001-2003 کې ښاغلي کرزي د بهرنیانو په اړوند باندې یوه خبره هم نه کول، سره د دې چې افسوس یې کولی چې کلي به بمبارېدل، مګر په 2014 کې کرزي هغه موقف نیولی و چې افغانانو ځینې غوښتي تر ډیره پورې. وبخښئ ډاکټر صاحب، ښایي دلته یو د پخواني ولسمشر پر ادرس باندې پوښتنه رامنځته کیږي. د 2014 کال موقف او یا هم د 2001 کال موقف تر ډیره وخته پورې د 2014 کال موقف د دې لپاره څخه چې ځان بیا راتلونکي لپاره څخه هیرو مطرح کړي او ځان بیا د افغاني قضاوت په اډانه کې ځان سپین وګڼي. زه داسې باور نه لرم. زما په باور باندې چې په 2014 کې کرزي د ځان سره داسې یو ټیم درلودی، حد اقل څوک یې درلودل، د دغه ملت نسبي ملاتړ یې درلودلی چې د هغو د موقف څخه د بهرنیو سره خبره کوله. ولې په 2001 کې کرزي داسې څوک نه ولو. دلته د شمال ټلوالي ګروګان ولو او په لوی لوبو کې د امریکا او د ناتو ګروګانو باډیګارد او اشپز امریکایان ولو، ځکه د یو سیاستوال په توګه باندې هغه نسو ویلی په 2001-2003 کې، ولې په 2014 کې د خپل ملت سره اړیکې درلودلې، سره د دې چې زه پر ښاغلي کرزي باندې ډېرې نیوکې په دې لرم چې د نامشروع امتیازات داسې ډلو ته ورکړل چې باید نه وای ورکړي. په هر صورت دا اوس تېر دی، دا د بحث موضوع نه ده. کم وخت چې کرزي د امنیتي تړون پر سر باندې سیاست غوښتلی او د خپل ملت د خپل هیواد د خپل حکومت دپاره یې ګټې غوښتلې، موږ باید دې ته لبیک ویلی وای. خو تاسو ولیدل چې د امنیت شورا په مشاور په کتاب کې راغلی دي چې دغه ارشد مرشد چې د په تنظیم کې ورسره و، هغه 1 میلیون واخیستلې پر دغه باندې چې باید امنیتي تړون امضا سي. نو خو د ده سر نور هم داسې جفا کړې ده. کوم وخت چې نن هم کرزی خبره کوي، زه باور لرم چې کرزی وږی سړی نه دی، کرزی نه د قدرت وږی دی نه د مادیاتو وږی دی. په معنویت باندې دی په افغانانو کې هغه څه لري چې لري. کوم وخت چې دی وایي چې زما سره د امریکایانو اوسنۍ مناسبات په دې خاطر داسې نه دي چې باید وایي، هغه په دې خاطر چې دوی په لویه جرګه کې خپل د نظامی حضور پر بحث باندې بیا د افغانانو نیوکه تحمل نه شي کولی، او یا بیا دا ویره لري چې ما به افغانان راوغواړي قدرت ته به مې راشکیل کړي. ستا حکومت هم دغه ویره لري. که دا نننی حکومت دغه ویره نه لري، بیا کرزي غوندې یا ځینې سپین ږیرو مشرانو غوندې ولې نه سره کښېني، د دې وطن د غمیزې پر سر باندې ولې بحث نه سره کوي، ولې حد اقل ځان مسؤل نه ګڼي. یو په توپک باندې دغه وطن خراب کړی دی، په سیاست باندې خراب کړی دی، یو په بېغوري باندې خراب کړی دی. را دې لاس دې سره ورکړي، سره کښېږدي، هر یو به هغه خپل په موقف کې ووایي چې څه کول پکار دي. د دوی ترمنځ دغه نه اړیکې، دا معنا لري چې د حکومت ویره موجود، دغه نننی حکومت ویره لري د یو بل تغییر د تحول څخه، او دا تحول د کرزي په وجود کې کاملا. زه د ډاکټر صاحب بخښنه غواړم،
اوس د امریکای ویره لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه د پخواني ولسمشر وروستۍ څرګندونې دي وروستۍ مرکه ده چې د امریکا ویره له دې نه ده چې که لویه جرګه راشي نو تاسو هم ورته اشاره وکړه چې په قطعي ډول به ووایي چې د وضعیت د لا ښه توب لپاره څخه تاسو نظامي ماموریت ختم کړئ په افغانستان کې او تاسو ووځئ. یوه ویره د امریکا. دویمه ویره دا ده چې تاسو هم بیا ورته اشاره وکړه چې گویا خلک به وایي نو چې دا حکومت په داسې بد حالت کې ده نو هغه قبرکن سابق باندې به شکر وباسي که نه نو ووایي به چې کرزیه ته بیا راشه چې ده وویل چې قطعا دا غوښتنه زما نه ده له امریکا سره د ښې اړیکو هر افغان رښتیا هم چې غوښتونکی ده نه په دغه ډول معاملاتو باندې چې اوس دوی دلته شته ولې خیر افغانانو ته نه رسیږي. بیا نو فکر نه کوئ چې اصلي ستونزه بیا هم په امریکای کې ده. امریکای له دې نه ویره لري که رښتیا هم دا لویه جرګه راشي نو بیا به هم ادې اقل حکومت ته ورته وایي چې ته خپل دغه سیاسي جوړښت در سره ښه کړه. که سیاسي جوړښت ښه شو د امریکا هغه یکتازي به بیا دلته هم تر پوښتنې لاندې راشي. بیا به امریکا بل څوک ونه لري چې له افغان یو حکومت سره مخالفت وکړي او دې ته ورته د پوځونو مسله به هم مطرح شي. ډیره ویره د افغان حکومت نه بلکې د امریکا د لویې جرګې څخه. زما خپل باور دا دی چې غوڅ اکثریت د افغانانو په دې باور دی چې د بهرنیانو اوس وتل دا په افغانستان کې فاجعه منځته راوړي. دا منطقي نه ده ځکه په بهرنیانو داسې شرایط رامنځته کړي دي چې د دوی په نه موجودیت کې زه ورته بد حالت ته ځو. د تیر تاریخ سره په کتو سره بیا هغه څه موږ نه غواړو چې بیا د مشارونه په اور کې وسوځي بیا د آی اس آی دلته جنرالان ګرځي او هغه ته د میډالونه ورته ورکول کیږي لکه د تنظیمي جګړو پر وخت باندې او یا تر هغه راوروسته. غوڅ حتی ښاغلی کرزی چې زه ورسره ناست یم د نظریاتو څخه مې د چا څخه اورېدلي دي تعقیبوم یې هغه د خارجانو د وتلو خبره هېڅکله نه ده کړې چې نظامي حضور دې نه لري. د دې خبره یوازې طالبان کوي او طالبان هم مشروطه کوي. هغه څه چې د بحث وړ ده چې موږ افغانان یې وایو کرزی هم دغه موقف لري په حکومت کې هم ځینې کړی سته دي چې دغه موقف تاییدوي. هغه دا دی چې د خارجانو حضور باید د نوو اصولو په اساس باندې دلته شرعي سي یعنی قانوني سي. په دغه شرایطو باندې چې نن دی موجود دي زموږ دپاره دوی یوازې د غمیزې د تمویل دپاره دي د جګړې د دوام دپاره دي. دغه ستراتیژي چې دوی تعقیبوي خصوصا د ترامپ ستراتیژي وروستۍ چې د اعلان کړله دا په افغانستان کې د افغان وژنې د ستراتیژي ده. موږ د دغه تغییر غواړو. موږ د امریکایانو د نظامي حضور سره مشکل نه لرو. هر وخت چې خدای موږ داسې یو ملت کړلو چې هر څه مو په خپل لاس کې واخیستله بیا به د امریکایانو سره په بل وار باندې کښېنو ورته ووایي چې تاسو ضرورت لرئ چې پاتې سئ او کوم ضرورت نه دی نو راځئ او که پاتې کېږئ پر دغه اصولو شرایطو باندې پاتې سئ. اوس خو دوی د اشغالګرو په صفت باندې زما په هېواد کې حضور لري. ساده یې درته ووایم اشغالګر په دې معنا چې زه د ده هېڅ شی نه کنټرولوم هېڅ نه ترلاسه کوم هېڅ ځکه وایم ځینې خلک زما دا خبره کېدای شي چې رد کړي وایي ولې خو د رینجر تیل خو درته درکوي 11,600 خو د عسکر ته معاش ورکوي دا خو زما د مړینې دپاره ته دا کار کوي. دا خو ته ما مجبوره کوي ما هڅوي چې زه خپل افغان ووژنم هغه هم یو څوک هڅوي چې ما ووژني. د دغه ورور وژنې د جګړې دپاره دې ته زه مرسته نه وایم دې ته د دغې ناوړې پروژې دوام وایم. مرسته هغه وخت چې ته زما امنیتي و دفاعي قوتونه پر پښو راته ودرې ملکی اداره مې په رښتینې توګه باندې د فساد څخه خلاصه کې یو ملي مشرتابه ته اجازه راکړي چې موږ انتخاب کړو. یا حد اقل ډاکټر صاحب دغه 4.1 میلیارډ ډالر چې د کال امریکا د امنیتي تړون پر اساس باندې موږ ته راکوي او یا هم د یو راکړې ورکړې پر اساس باندې اډې واخله او پیسې در واخله که نه دا مسله ده. نو ادې اقل دا د بیا هم په مشروط ډول موږ ته نه راکوي. هر کال تاسو باور لرئ تاسو په دې مسایلو باندې فکر شوي چې هر کال کله چې د مرستو د ورکولو مسله کیږي نو بیا هم د شرایطو مسله کیږي چې تاسو به دا کوئ دا مرستې به درکول کیږي او یا هم د لوړ صلاحیت د مصرف یا د لګښت د لوړ صلاحیت مسله باید دلته مطرح شي. ته دا پیسې ماته راکوي نور ته خلاص چې زه یې څه رقم لګوم زه یې سپما کوم زه یې له نړیوالو څخه په دې برخه کې کومک غواړم زه له روسیې څخه تجهیزات پرې اخلم زه هلیکوپټر او ټانک او طیاره پې اخلم که
ساتمای ځان ته. د دې اجازه باید افغان حکومت ولري. دا په خپله یو ډول د مرستو وعده او بیا هم په مشروط ډول. مخکې موږ پر د استقلالیت پر موضوع باندې جبران صاحب بحث وکولی. همدغه استقلالیت که دوی موږ ته راکړي دا د امریکایانو په ګټه خبره ده، د امریکایانو په تاوان نه ده. امریکایان دې خپل د سیګار نتیجه د کال په اخره کې واخلي، نظارت دې په جریان د مصرف کې ولري، نو بیا به موږ وویل شو. اوس خو داسې دی چې دی تا ته پروژه درته درکوي، شرکت هم په امریکا کې راجستر شوی شرکت دی، ستا څخه قرارداد اخلي، ته هېڅوک نه یې، په پټو سترګو باندې فقط امضا کوې د تدارکاتو په کمیټه کې. لوی پیسې په دغه شکل باندې لکه د پی آر ټي پیسې چې مصرفول زما او ستا په اختیار کې نه ول، نن هم دغسې یو مصرف دی، میلیارډونه راپسې راحسابي. ولې زه و ته د مصرف صلاحیت نه لرو یا د پرځای مصرف صلاحیت نه لرو؟ ته دا اوس وګوره چې ستا انکشافي بودیجه په هغه څه باندې مصرفیږي جبران صاحب چې واقعا ته احساس نشې کولی. ډېر څه چې کېږي هغه د ډېرو بهرنیو هیوادونو په مستقیمه مرسته باندې یا د نړیوال بانک په مرسته باندې کېږي. بناءً موږ د امریکایانو څخه دغه استقلال د دوی په ګټه غواړو. سیاسي استقلال دې راته راکړي، نظامي استقلال دې راته راکړي، اقتصادي استقلال دې راته راکړي. که دوی موږ ته دا راته راکړي بیا نو دوی ضرورت نه لري چې 45 څخه تر 50 میلیارډه پورې دوی په کال کې په افغانستان کې ولګوي. دوی به فقط 3-4 میلیارډه د خپلو اډو د ساتلو دپاره ولګوي، ټول مسؤلیت به افغان لوري واخلي په ډېر کم مصرف باندې. دغه 4 میلیارډه که تا ته 8 میلیارډه کې زه باور لرم چې موږ هر څه کولی شو، په دې شرط چې صلاحیت یې موږ ته راته راکړي. کله کله زه د پخوا څخه په دغې باندې خبر یم، یو څه څېړنه مې هم کړې ده، لکه پخوانی ولسمشر چې په دغې کې بېوسه ولو صلاحیت یې نه ورکولی، ډاکټر اشرف غني سره دی چې په اقتصاد کې یو عالم سړی دی، دته هم دغه صلاحیت نه دی ورکړی، د ده لاسو پښې هم تړلي دي. هر وخت چې دی د ملي پروژې خبره کوي د ده ته یا مالي امکانات پیدا کوي او یا په منځ کې داسې څه ورته پیدا کوي چې یو څوک په داخل کې مخ ته ورته دروي، ورته وایي چې دا خو امکان نه لري که ته دا وکوې. اوس یو عجبه کلتور و فرهنګ مې لیدلی دی په ځینو ادارو کې، په وزارت داخلي کې څو واره یو قدر مطرح شوی دی چې یو ځای ته ولاړ سي تعیین سي، تر اخري ځای پورې چې ورته ځي وایي ولا ستا سره امریکایان مشکل لري. او دغه فورمول چاته معلوم نه دی چې امریکایي د دغه جنرال سره د دغه قدر سره څه مشکل لري. خو ښه پلمه پیدا ده نو که نه چې زما او ستا توافق به پرې نه وي، نو درېیم کس به ملامتوو چې دی نه غواړي. همدغه امریکایي څخه چې پوښتنه شوې ده چې تاسو د دغه سړي سره څه مشکل راغلی، ورته ویلي چې دغه سړي سره موږ نه تنه مشکل نه لرو، موږ یې پېژنو چې دا یو ډېر بااستعداده څه دا دلیل څه دی؟ دلیل دا دی چې هغه څوک چې د امریکایانو په نامه باندې امتیازات اخلي، چې مخکې مو اشاره ورته وکړله، د امتیازاتو په اړوند باندې غواړم یو مثال ووایم جبران صاحب که دې اجازه وي. موږ د 1950 راودې خواته امتیاز واخیستلی، یو حاکم حزب ته مو واخیستلی چې د کودتا په نتیجه کې قدرت واخیستلی. افغانانو سخت عکس العمل ورسره وښولی، نه پرېښوله چې دا دې نه وي. حزبي والي کېدای سو، حزبي وزیر کېدای سو، خو یو مسلکي کدر بیا نه سو والي کېدلی، تر څو پورې چې شهید نجیب الله دغه امتیاز د منځه یوړلی او خلک اوس هم دعا ورته کوي چې دا د حزب انحصار یې لرې کړلی ولاړلی. کم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی همدغه امتیاز د جهاد په نامه باندې، کم وخت چې 2001 راغلی د جهاد او مقاومت په نامه باندې نامشروع امتیازات واخیستل سو، تر اوسه هم اخیستل کېږي. نااهلو ته د جهاد او مقاومت په نامه باندې هغه څه ورکول شوي دي چې د لیاقت نه لري، تر څو چې دغه حکومت او خارجان دغه پروسه چې دا هم د اس د ریاست دوام دی چې بیا به اس 2 پر ولیکي د ریاست، یو بل څوک به پر ولیکي، بیا به سټیف کول نه پر لیکي، یو بل څوک به چې اوس دلته ښاغلی دی هغه به پر لیکي، تر څو چې موږ دغه ته خاتمه ورته ورنکړو. هر افغان ته په دې وطن کې مساوي حق ورنکړو، هر افغان چې لیاقت د کار لري هغه ته دا حق ورنکړو، قوم په نظر کې ونه نیسو، ژبه په نظر کې ونه نیسو. موږ دا کار نسو کولی. استقلالیت به مو هم تر سوال لاندې، پرمختګ به مو هم تر سوال لاندې، او دغسې به د نړیوالو د خندا چې لوی درستان راځي موږ فقط قهوه ورته ورکوو. نور څه مننه کوم ډاکټر صاحب، په همدې هیله چې لومړی باید ملي ګټې تعریف شي او له نړیوالو سره دغه ملي کرښې هم د دوی لپاره سرې کرښې وګڼل شي چې تاسو زموږ ملي ګټو ته احترام وکړئ، موږ به متقابل دریځ تاسو سره لرو. مننه کوم درنو لیدونکو، تاسو هم په الله سپارم، سوکاله اوسئ.